کې نوکری کوي مزدوري کوي هغه انسان چې د خپل مالک خوا او بد کی پریشان کی ظاهر کی هغه کارخانه هغه مالک هغه به یو رعب ورته کې ډېر صابر انسان وي بیا به معاف کی صابر انسان وي مګر درې واره نه معافوي سزا هم ورکوي بسیاخي هم جرمانه کوي هم بعزت کوي هم مگر الله جل جلاله دا رقم مالک ذات دی دا رقم خالق ذات دی الله جل جلاله وایي کم انسان گر عمر زما په خلاف شرک تیر کی یا په داسې ګناهونو کې تیر کی چې هغه له وجه خدای نبی علیه السلام امت وځي یا زما له رحمت نظر به وځي کدا انسان په ژوند کې په عمر کې یو ور په اخلاص سره و ما تراسي یو عمر زوغړي یو ور په اخلاص زړه وکي یو ور په اخلاص ته سجده وکي ودغه انسان ته په زعف ورکوم مفسرین لیکي چې کوم انسان چې د الله جل جلاله خاطر یو قدم راخي الله جل جلاله دا لس بصد نور تر نزدیک شي انسان څومره الله یادوي او الله تزاري هم الله جل جلاله دا انسان په ځل کې نور رحمت منه محبت ورزياته چې کوم انسان الله یې روي بیا هم په سلمه کې چې الله جل جلاله فرمایي وای زبد دغه انسان بیا هم خیال ساتم مړی ورکوم او باور کوم په ځینې کې به خیال ساتم په دوبي کې به خیال ساتم په شپه او ورځ به خیال ساتم بیا هم زما بنده دی زبې له خپل کم رزقیات کم سیستم کم ترتیب چې ما انسانیت لیکل دي نور بندگان چې کوم کړ دي بیا به هم هغه شی به تر زور کوم مگر ما در اختیار کړی دی انسان الله جل جلاله د مځکې پر سر سے الله پیدا کړی خصوصا د پیغمبر علیه السلام امت بیا الله جل جلاله داسې تو فرمایلی چې ما وتا کې اختیار درکړی دی اختیار مې درکړی دی واک ستا په لاس کې دی ژوند مې در وښولی چې زما ولیانې ته زما وحدانیت ته د پیغمبر اعظم رسالت ته که دې غاړه کښېږده په هغه کې د ژوند تېر کړې زندګي دې تېره کړه نو دغه د انعامات دي جبرائیل امین الله جل جلاله جنت جوړ کړي او جهنم یې جوړ کړي به جبرائیل امین ورواستوي چې ورسه جنت وګوره جبرائیل امین چې ورله جنت یې وکتلې نو رايو په الله جل جلاله گویا سو چې الهي که کوم انسان د جنت هغه نعمتونه هغه انعامونه یا د جنت وخاطه نزدې چې کوم علاقې کوم ایریا ځایونه دي شسته هغه انعامات د انسان ولل هیڅ کله به انسان د بل شي په طلب کې نه بل د جنت په طلب هیڅ کله به ستا په خلاف د پیغمبر علیه السلام د رسالت په خلاف کار نه وي هیڅ کله په ګناهونو کې خپل غاړه نه کښېږدي الله جل جلاله فرمایلی چې اوس د جنت باندې شاوخوا تکلیفونه راوګرځوه ازمایښتونه راوګرځوه چې کوم انسان ودغه ځل ځان راسول غواړي هغه باندې تکلیفونه ازمایښتونه ځکه چې پیغمبر اعظم دنیا او په حدیث شریف دی فرمایي چې دنیا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا د مسلمان سره لپاره یو قیدخانه ده قیدی انسان هیڅ کله په جیل کې خوشحاله نه قیدی انسان هر کله په زړه کې دا تمنا ساتي چې د دې قید اوزم لاړ سم دنیا ته وځم د مسلمان په زړه کې د الله نور د الله جل رحمت په زړه کې پکې د پیغمبر علیه السلام مینه محبت په زړه کې پکې هغه انسان هر کله دا تمنا کوي ستې په الله دیدارو ستې د پیغمبر علیه السلام دیدارو مشته الله را نصیب او چې کوم انسان د الله او د الله رسول د لارې چپي هغه د انسان لپاره بیا جنت ته پکې ګرځي خپل نعمتونه عيش او عیاش چې
جبرائیل امین ته ویلې چې د دغه شاوخوا داسې تکلیفونه ازمایښتونه د دغه راتاو کړه. تکلیف دا دی لمونځ کوه، 5 وخته لمونځ، دا یو قسم تکلیف دی، مګر په ظاهره باندې دا تکلیف نه دی. انسان چې څه ټیم د ایمان په رڼا ښایسته شي، دغه انسان ته هم لمونځ خوند ورکوي، هم روزه خوند ورکوي، هم زکات هم حج خوند ورکوي. یو عبادت ته په تکلیف نه وي چې کوم انسان د الله مینه محبت یې په زړه کې نه وي، هغه انسان ته لمونځ هم تکلیف دی، روزه هم تکلیف ده، حج هم تکلیف دی، زکات ورکول هم تکلیف دی، و نور عبادت د خپلې عبادتو کې غاړه ایښودل هغه هم ورته تکلیف. لمونځ دا پر راوګرځه چې کوم انسان 5 وخته لمونځ په ټیم کې، روزه پر راوګرځه، زکات پر راوګرځه، حج پر راوګرځه، دا عبادتونه د دغه دپاره شرط دی چې کوم انسان په دغه کې راځي، هغه دنیا کې چې کوم انسان په دغو ازمایښتونو کې ځان کامیابه کړي، دغه انسان ټیکانه ده. بیا یې ورته واستوله چې ورشه جهنم وګوره، د جهنم چکر ووهه، ما جهنم هم تیار کړی دی. دا رقم جهنم چې مفسرین حضرات لیکي چې 80% یو شی تقسیم کې په 80% کې 1% د دنیا چې کم څومره زیات اور په دنیا کې انسان وویني، څومره لرګي او ګیس او بل شی پټرول دا رقم شی سره جمع کې اور ورکړي، څومره غټ طاقت دی اور، دا د جهنم د اور هغه 1% دی په 80% کې. یو کم 80% دغه اور اته په جهنم دغه زیات په جهنم کې دي. داسې حیوانات الله جل جلاله زریله حیوانات پیدا کړي دي، کله دنیا او مځکې ته سر راښکاره کړي د خپل ساه وکاږي. مفسرین لیکي وایي د مځکې پر سر به ورځ تر قیامته یو شین شی بوټی نسبه، داسې زریله حیوانات. او کم کفار یا له هغه نه علاوه دا رقم مسلمانان چې هغه مرتد سي یا ځان مشرک کړي یا د الله جل جلاله له غفلت په دنیا کې ژوند تېروي، دا وایي انسانانو دپاره هر یو دپاره دا رقم عذابونه دي، دا رقم عذابونه د جهنم په بیانونو کې چې د انسان عقل کار ورته لګي. ځکه الله جل مفسرین لیکي چې الله جل جلاله جنت د خپل عرش په سر ته جوړ کړی او جهنم د اوه طبقو یا د اوه ځمکو لاندې جوړ کړی. جبرائیل امین چې چکر ووهلو د جهنم چې ویې کتې ورغلی الله ورته ګویا شو چې یا الهي دغه ځای که انسان د دغه تعریف واوري، د دغه بیان واوري، هېڅکله به هغه انسان څه معنا چې که انسان وګوري، هېڅکله به هغه انسان د دغه ځای د راتلو تمنا ونه کړي، هېڅکله به هغه انسان د الله جل جلاله نه غفلت په دنیا کې ژوند نه کړي. او انسان د الله اختیار ورکړي دنیا په ژوند کې، داسې اختیار یې ورکړي چې انسانانو ته وویلې چې کوم انسان که د ولو ظالم د ګمراهانو په لارې باندې تګ کوي، بیا هم زه له هغه سره یم، که له ما سره ما ته را روان دی هغه له زه ډېر زیات روان یم. مفسرین اوله وویلې چې دا رقم که انسان یو قدم الله خواته واخلي، یو وارې الله یاد کړي، الله به 10 وارې انسان ته مخ کړي. ځکه یو انسان بت جوړ کړی، بیا د بت نوم صنم ایښی وي، هر وخت به د عبادت کولی، په ذکر به ورته پروت وي صنم یا صنم یا صنم یا صنم. یو ورځ تر خوله داسې الفاظ وکړي چې یا صنم، یو ورځ تر خوله د الله جل جلاله خوا څخه غږ ورته راغی چې وایه زما بنده په تا څه وشو، حکم آن راکړه په تا څه وشو، فورا انسان بت ختم کړی، د الله جانب ته لاړی چې یا الهي ته ما یو وار یاد کړې، ستا غږ و ما ته، ستا حکم و ما ته راغلی، ما د څه ټیمه څخه دا بت یادوم ما ته یو فایده نه رسي. بل محترم دوستان، لا تقنطوا من رحمة الله، په دې کې الله جل جلاله و انسانانو ته په دې خبره کې غور کوي، یو قسم انعام دی چې انسان یو ګناه وکړه بیا راسه معافي وغواړي. انسان دی خلق الانسان ضعیفا، الله جل جلاله ټیک فرمایي ما انسان ډېر ضعیف پیدا کړی، انسان دی ګناه وسوه راسه و ما ته وزړه و ما ته عفو وغواړه، زه تا معافوم، تا ته بخښه در نصیب کوم، هر رقمه غټه ګناه له تا سره وسوه،
یو ګناه دا رقم ده چې حق ووهله حق دا الله جل جلاله فرمایي وایي دا له ما سره تعلق نه لري دا له هغه چا سره تعلق لري چې له کومه چا ته ولري دا به ته له هغه چا عفو غواړې له هغه چا معافي غواړې چې له کومه چا ته دا حق خوړلی حضرت موسی علیه السلام ته خپل یار او دوست ملګری وي شپانه وي موسی علیه السلام هم هغه ټیم چې شپونکی و مالونه یې کول بیا یار ورته ویلې دوست ورته ویلې چې چېرې روان یې ډول زم نن زه د الله جل جلاله ملاقات کوم ورته وه الله ته زما لخوا یو دعا وغواړه وما دارک زما دپاره یو دعا عرض ورته پیش کړه چې یا الهي زما و یار ته دا ستا له مینې له محبته څخه یو کوچنۍ اعلی ذره نقطه وه دغه زما و یار ته نصیب کړه بل ورځ چې موسی علیه السلام راغی هغه یار او ملګری په هغه علاقو کې نسته پسې ګرځي بېرته یو الله ته ګویا شوی چې یا الهي هغه زما یار څه شوی زما ملګری څه شوی زما دوست څه شوی نو پروردګار ورته فرمایلی چې هغه په فلاني غرو کې په فلاني غارو کې صرف و ما ته په ژړا کې دی و ما ته په سجده دی چې کوم انسان په زړه کې زړه ژوندی کړي زما مینه محبت پکې پیدا کړي هغه انسان هېڅکله له ما نه علاوه و بل چا ته نه سر کښته کوي نه د بل چا خیال ساتي او هېڅکله هغه انسان چې زما خپل زړه ژوندی کړي ما پکې یاد ساتي هغه انسان به هېڅکله زما د قهر د غضب تر نظر به لاندې نشي ځکه خو الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام د ډېر مینې محبت د وجې څخه د ډېر زیات مینې محبت د وجې څخه الله جل جلاله د خپل یار له وجې څخه دا وعده ورسره وکړ چې ستا په امت به یو دم عذاب نه راولم ځکه خو په موږ کې فتنې ډېرې دي ځکه خو موږ د خدای له قهر له نظره زه خو بچا یم ورنه دا ټیمه موږ هم دا رقم عذاب کې مبتلا وو یا به مځکه پر اړولې وه یا به غرونه را باندې اړولي وو یا به اوبه را باندې راوستلې ولې یا به دا رقم مرض دا رقم عذاب را باندې راوستلی چې نن به زموږ د قوم زموږ د انسانیت نام نشان وپاک دا د هغه له وجې څخه د کوم له وجې څخه الله جل دنیا پیدا کړې د هغه له وجې څخه الله جل جلاله د دواړو جهانونو تخلیق کړی لولاک لما خلقت الافلاک کما ته نه یې پیدا کړی هېڅکله به ما د دنیا تخلیق نه و کړی انس و جنس به م د مځکې پر سر نه و پیدا کړی ځکه به م نه و پیدا کړی ستا له رویه ما دا پیدا کړی نو د ده د ده له رویې څخه الله جل جلاله د ده په امت باندې دا رقم مهربان چې کوم انسان الله او د الله د رسول مینه محبت په زړه کې پیدا کړي دا به څنګه پیدا کړي انسان که هر څومره ګناه وکړي هر څومره د الله جل جلاله له درده غافل وي هغه انسان تاسې هېڅکله هم د الله جل جلاله څخه مه نه امیده کېږي و الله ته یو ور وژاړئ و الله ته یو ور په ګویا سئ یو ور په زړه کې الله راولئ چې یا الهي ستا بنده یم تا ته به درځم تا ته به حساب کتاب در کوم تا چې د کوم پیغمبر په امت پیدا کړی یم دا ستا پر ما ډېر غټ احسان دی اول خو دغه احسان چې تا ما ته روغ لاس روغ بدن کور و عزت ژوند زندگی روغ دې پیدا کړی یم د دغه احسان نه شم درکولی بیا د دغه احسان چې تا د پیغمبر اسلام په امت کې پیدا کړی یم اشکه په دې زمانه کې ما ته هندوانو څه مونږ کول په دې زمانه کې که ما ته غیر مسلم ولی کفار وم بیا به څه کولی الحمدلله ثم الحمدلله د دغه یو شی احسان د یو شی بدله یو انسان نشي پوره کولی د الله جل جلاله یو انسان به د الله جو حکم ورته وکړي دی به راشي خپل عملنامه به پیش کړي ټوله به عبادتونه ټوله به خیراتونه زکاتونه به حجونه به د الله د به زړاوې وي ټوله به دا درته پیش په عملنامه کې ټوله عملنامه به صفا وي الله جل جلاله ورته فرمایي چې ځه زما له رحمته زما په فضل سره جنت ته ولاړ شه هغه انسان ورته وایي چې یا الهي زما خو عملنامه هم صفا ده فضل خو پر هغه چا به کوې چې هغه جهنمي هغه ستا عبادتونه ستا وحدانیت ته غاړه نه ویشي نو فرشتې به الله جل فرشتو ته وایي چې وینیسئ واره د جهنم نږدې ورولئ چې جهنم ته نږدې ورولئ دی له ډېر تند له لاسه دی به فوراً وایم چې یو ګیلاس اوبه راکړه هغه فرشتې به ورته وایي چې یو ګیلاس اوبه په نیمای اعمالو باندې در کوم څومره عملنامې چې له تا سره دي هغه به نیمای عملنامې ورته ورکړي یو ګیلاس اوبه لږ ګړی بعد بیا به تږی شي بیا به ټولې عملنامې به ختم شي بیا به تږی شي درې وارې بیا به هغه فرشتې ورته وایي چې اوس خو عملنامې دې هم نشته
اوبو بدلک خو تا موږ ته عملنامې راکولې اوس به چیش راکوې بیا به انسان څه په سوچ کې فورا الله وراچي چې د الله فضل د الله رحم کرم محترم دوستان د الله جل جلاله من محبت د الله جل جلاله د رحمت لاندې ځان راوستل دا به څه ټیم انسان په ځان کې راولي هغه ټیم چې هغه انسان ودار کم ځایو ته ورشي چې د الله جل جلاله هغه دوستان هغه اولیاء کرام هغه لوی پیران چې هغه الله جو وسم الحمدلله ژوندي دي ستا په دالو لایکم ستا په پاکستان کې ستا په ټولو ملکو کې ستا الحمدلله هغه انسان د هغه سره خپل ځان بیت وکړي خپل وظیفې دي واخلي زړه دې ژوندی کړي د الله او د رسول مینه محبت دې په ځان کې راولي دغه انسان به هېڅکله د الله جل جلاله رحمت څخه نه ناامیده کېږي ډېر خلک ډېر انسانان دا رقم انسان دا رقم عقیده جوړه شوي وایي زه نه پوهېږم په ځان باندې چې زه د خدای ډېر ظالم انسان یم چې پر ما باندې دا رقم ژوند تېرېږي او که یا زه خدای نه لرم استغفرالله داسې الفاظ وایي د انسان زه کفر الفاظ شرک الفاظ انسان له ایمانه په خلاصېږي یو شی هم یو دا رقم شی دا رقم لفظ دا رقم نقطه دا رقم انس و جنس هغه د الله جل جلاله بغیر بل چا نه ده پیدا هر څه چې کېږي الله یې کوي هر څه چې ورته پېښېږي الله یې ورپېښي و مسلمانانو ته چې ورپېښېږي دا له الله له جانبه څخه ازمایښت دی دا امتحانونه دي صبر پکار دی الله مه یېروه د الله جل 24 ګنټې الله ته ځاړه زموږ په منځو کې خوند نشته په عبادت په نفلو کې په روزو کې په زکاتو کې په حج کې په یو عبادت کې زموږ خوند نشته سره زموږ ځانونه موږ روحاني علاج موږ نه دی کړی بدني علاج ډاکټر ته ورسه یو عالم ته ورسه یو ساش یو دوا یو شی وخوره دا بدني علاج روحاني علاج هغه دی چې کوم په لوی لوی په دغه کې خانقاو کې د انسان وکېږي محترم دوستانو هر کله چې انسان عبادت کوي او د عبادت په خوند نه پوهېږي لمونځ کوي روزه کوي زکات کوي حج کوي دغه په خوند په هغه په دغه نه پوهېږي هغه انسان د دا ځان پوه کړي چې زه هېڅکله هم د الله و جانب ته ما ځان نه دی نږدې کړی ما د پیغمبر علیه السلام مینه محبت په زړه کې نشته زما زړه مړ دی زما روح مړ دی باید چې زه لاړ شم د خپل د ځان روحاني علاج الله جل جلاله دې موږ ته په دغه خبره عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين